کیسې وشولې خو زه به صرف یوه کیسه ریپیټ کوم اول څه بور وشوله ویلې چې موږ ته بور ټلیفونونه کېږي کومه سلیم خان جیا اشاره ورته وکړئ مو سردار جیا ورته وکړله او زه خاص کری مو چې کوم سکیورټي حکم بالا حکم دي دغو ته چې کوم لوړ کوروم کې هغه نښ کې څرګندېږي کوم د شیاطینو نښ کې وي لکه دا موږ ته په 2004 نه 5 کې څرګندې شوي وي او موږ هغه وخت بار کمانډر صاحب اپیلونه کړي وو درخواستونه مو کړي وو چې دا کوم ملک دشمن دي چې دلته یو رنګ ورکوي او بل دا چې هغوی کله دا نښ کې څرګندې شي هغه د موږ ته پته لګېږي چې بین الاقوامي حالات خراب دي موږ ته د ورور دموي نو دغې باندې تاسې ټول ډېر غور وغواړئ چې د کوم نښ چې در څرګندېږي یا نښ ته چې هغه دلته موږ خپا په کېږو نو ډېره ښه به وي او دویمه کیسه دا دی چې تاسې وویله چې د کاڼې هغه وخت کې معنا لري چې کله لږ عمله په کېږي په کار د کاڼې نی بم باندې داسې کیسې وکړو چې رتی ذاتیاتو ایمان چې اوسه ذاتي کېدای شي ما سلیم خان جسا ذاتي هم ملا کېدلی شي ایمان د خپل ولي میاسا کېدلی شي مثال خبره او دا وي چې کله چېرته ذاتي پیښه شي د ګورنمنټ ذمهداري بیا دا دی چې هغه فورا هغه شی هغه باندې فورا عمل وکړي او اعلان وکړي او متعلقه خلکو ته وایي چې دا شی ذاتي دی دې ته تاسې دا شی مه کوئ چې هغه موږ تاسې ته مثالونه پراته دي زه هغه پلم نه څوم پاتې شوله دغه کیسه دې کیسې به زه داسې ته وایم چې جرګې د موږ تاسې دا نشستن او برخستان او گفتن دي او خوردن دي او نور دې څه فایده نشته دی هغه ویلي هغه مو څه دلیل دا دی چې جرګای مو ټول چونکې مو اوس تازه هغه شوي یو زم شوي یو دا ټوله فهول دي یعنې قابل ترین کسان ناست دي د سوره دي دا د مو په جرګو باندې پوهېږي جرګه هغه وخت کې کېږي چې کله حدود لاین مقرر شي هغه نه بعد بیا یې جرګې والا کېږي خو زه بیا یې حاجي صاحب یوې خبرې سره بیا تایید کوم چې جرګه دا نه کېږي چې یوه ګنټه وشي او یوې ګنټې نه بعد بیا ته پاڅېږه او زه پرچینور ته لاړ شم یو سدې والا سدې ته لاړ شي او د سنټر کوروم والا سنټر کوروم ته راشي هغه ته پکار دی موږ به لال پخه نه ورته ویله ډي سي صاحب لال پخه مطلب دا دی چې ته به وره ناست وې چې یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي یعنی مقصد دا که هغه دی نو دې دپاره اول دا کیسه دی چې تاسې د سنټرل کوروم د لوور کوروم یا رایاتو علاقه غیر وتیایي دوی کې تو حدود لاین مقرر کا هغه نه بعد نیاز به څو غشتا دي او دا کیسه ډېره افسوس کیسه دی چې ټول شیا سنیر کې ویلې دلته میکس دي دغه علاقې کې میکس دي او نوره کومې علاقې دي موږ خپلو منځو کې قومونو بعد به جرګه کینو که چا سره قوم پي نو څه وي هغه څه ریکوایرمنټ څه وي هغوی باندې بیا موږ کینو خبرې کوو نو تاسې د اولو نه اول دا مو ریکویسټ دی بار د ټولو دی او سوره دي فریقینو دی چې تاسې اول حدود لاین مقرر کوئ هغه نه بعد بیا جرګه داسې کوئ چې هغې جرګې نه د پښتو خبره ولور غوندې چې لاس ته وي څه پڅېدلی نه شي یوه شپه رسي 15 شپې رسي 10 شپې رسي نو دا مو کیسې دي زه بیا اول ریکویسټ بیا اخر کې کوم چې کوم هغه کسان اشرار چې پڅېږي هغوی دپاره پلیز تاسې اوسه ژره بندوبست وکړئ چې موږ کوم امن دی د امن خراب نه شي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته